دا ټریفک په جرمانو کې چې دی په هغې کې اضافه راغلی ده. که ستاسو په کور کې ماشومان او هغه موټر سایکل وکاږي یا تاسو په خپله باندې وکاږئ، نو اوس که تاسو له پارچه درکوي نو په هغې کې چې دا اضافه راغلی ده، نو د هغې نه تاسو له مخکې خبرېده چې دی دا لازم پکار دي، ځکه که سبا ورځې تاسو په روډ باندې راټینګ کړي یا ستاسو ماشوم راټینګ کړي نو دغه پارچه چې ده دا به جمع کوئ. نو کوشش وکړئ چې خپلو ماشومانو له چې دی موټر سایکل نه ورکوئ، ځکه اوس هغو نوی دغه چې جوړ کړی کوم لیسټ یې جوړ کړی په هغې کې که تاسو دغه کوئ د ټریفک سیګنل چې دی دا تاسو ماتوئ نو تاسو له 500 روپۍ پارچه چې دا به درکوي. دغه شانتې که تاسو ون وی روډ باندې ځئ نو د هغې به تاسو له چې دی 1000 روپۍ چې دی دا به درکوي. دا د موټر سایکل والو لپاره دی او په خیبر پختونخوا کې دي. کم کسان چې دا کار کوي نو هغو له به دومره پارچه چې دا به ورکوي. دا کم کس چې هیلمټ نه وي نو هغه له به 1000 پارچه چې دا به ورکوي. کم چې دا موټر سایکل ټوپۍ ده دا تاسو نه یې په سر کړي نو تاسو له به 1000 روپۍ چې دا پارچه به درکوي. نو احتیاط کوئ، ځکه که تاسو وځئ نو ټوپۍ چې دا لازم په سر وای، هیلمټ چې دی د هغه لازم په سر باندې چې دی نو بیا له کور نه چې دی وځئ. دغه شانتې بیا چې دی که په غلطه طریقه باندې تاسو موټر سایکل چلوئ نو بیا به هم تاسو له 1000 روپۍ پارچه چې دا به درکوي. نن سبا چې تاسو وګورئ نو یو تن هم په صحیح طریقه باندې چلئ، کم نوی نسل چې دی خو ټول بې طریقې چې دی دغه چلئ نو 1000 روپۍ پارچه چې دا به درکوي. که ستاسو د کور نه ماشوم موټر سایکل ویستلو او په روډ راټینګ کو نو 1000 روپۍ پارچه چې دا به په تاسو پسې راوړي. دغه شانتې بیا پکې لیکلی دی که دا رجسټریشن ورسره نه کم کاغذونه ورسره د ګاډي نه نو هغه له چې دی هغه له به هم 1000 روپۍ پارچه چې دا به ورکوي. نو چې د کور نه وځئ موټر سایکل له ځان سره وکاږئ، د ګاډي کاغذونه چې دي دا به هم وکاږئ. په غیر لیسن چې دی نو په دې کې هم 1000 روپۍ پارچه چې دا د هغې لیکلي ده چې 1000 روپۍ پارچه چې دا به دغه ورکړی کېږي. دغه شانتې که یو کس وړوکی ماشوم وي او هغې راټینګ کړو نو هغه له چې دی هغه له به هم 1000 روپۍ پارچه چې دا به ورکوي. نن سبا خو زیاتر ماشومان دي د 18 سال نه په کمه باندې دي چې راټینګ یې کړي نو هغو له به لازم چې دی 1000 روپۍ پارچه چې دا به ورکوي. دغه شانتې ورپسې پسې ورکړی ده که تاسو موبایل استعمالوئ په موټر سایکل باندې دا کمې پارچې درته وایم، کم کسان چې په موټر سایکل استعمالوي نو هغو له چې دی 1000 روپۍ پارچه به ورکوي. چې کم یو کس ټلیفون نه اخیستی او ټلیفون استعمالوي او موټر سایکل هم چلوي نو هغه له به 1000 روپۍ چې دي دا به ورکوي. بل تاسو به نن سبا نه د موټر سایکل خود به پای نه دي، خو ځینې کسان چې دي هغې په یو ټیر باندې چلوي. نو کم کسان چې په یو ټیر باندې چلوي او راټینګ یې کړل نو دله چې دی دله به 15000 روپۍ ورکوي. د دې د حساب چې دی دا به کوس برابر دی چې 15000 روپۍ به ورکوي. نو په خپلو ماشومانو ورسره نظر ساتئ که نه 15000 روپۍ پارچه چې دی دا به راپسې راوړي. په 15000 روپۍ به دا کم چې ون ویلینګ کوي نو هغه کسان ته چې دی 15000 روپۍ پارچه میلاویږي. دغه شانتې کم کسان چې په ریسونو کې حصه اخلي، ریس کې په ریس کې حصه اخلي نو هغه کسان له چې دی هغو له به 2000 روپۍ پارچه چې دا به ورکوي. دغه شانتې او بل لیکلی دی کم چې غیر قانوني سلنسر یې لګولي. تاسو به نن سبا چې کم کسان سپیډ کوي دا د هغه کسان دپاره ویلي دي، کم کسان چې خپل موټر سایکل د دې چلون دپاره جوړ کړي دا به ستاسو په کور کې ولاړئ. کم کسانو چې موټر سایکل برابر د کمپنۍ په حالاتو کې نو هغه دا کارونه چې دي دا نه کوي، خو د کمو کسانو په سلنسر چې دی دا ورته بدل لګېدلی نو هغه کسان چې دی هغو له به هم 1000 روپۍ پارچه چې دا به ورکوي. نو احتیاط کوئ، په خپلو ماشومانو باندې هم نظر ساتئ، ځکه د جمعې په ورځ باندې چې دی زیاتر دغه ماشومان وځي او دی چې دی دغه ون ویلینګ کوي، قسمه قسم ریسونه کوي. زیاتر ماشومان چې دی د جمعې په ورځ باندې مري او کور ته دغه شان تر د کور نه روغ وتلی او بیا دغه شان هغه طرفه چې دی په کټ کې راوړي. نو خپلو ماشومانو باندې چې دی خیال ساتئ. موټر سایکل چې دی دا د سره ماشومانو له مه ورکوئ، ځکه د هغو دومره عقل نه هغه چې دغه ته ورکړي نو هغو د اکسلیټر چې دی دا مسلسل تاوهي، هغوی چې څومره سپیډ پکې ده چې موږ دا ټول سپیډ چې دی دا د موټر سایکل له ورکړی. نو احتیاط کوئ او په خپلو ماشومانو باندې چې دی نظر ساتئ. که نه که ځینو دا خو پارچې دي، پارچه خو دومره غټه خبره نه ده، خو چې مړې راوړي نو دغه بیا ډېره ګرانه ده. نو کوشش کوئ چې خپلو ماشومانو له موټر سایکل چې دی دا تاسو ور نه کوئ.